سلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي رواه أبو داود. وفي رواية لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه. وعن أم سلمة رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام محترمو د جمعې په خطباتو کې علماء کرام د موجوده حالاتو مطابق عبادات او تذکریم کوي، د تاریخ تذکرم کوي، د عقاید او د نظریات تذکره هم کوي. منګم الحمدلله په مختلفو جمعو کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبره کوو. د څو جمعونه بیت المقدس او ارض فلسطین د هغې په حوالې سره مو خبرې وکړې او نن به هم دعا وکړو چې الله تعالی د هغه مظلوم فلسطینیان مسلمانان هغې الله تعالی د هغوی ته فتح او نصرت نصیب کړي او قبله اول دا د الله تعالی آزاده کړي. لیکن د هغې سره سره په مختلفو موضوعاتو باندې علما خبره کوي. هغه خبرې چې هغه زموږ د عقیدې سره تعلق ساتي، هغه خبرې چې هغه زموږ لپاره ضروری دي، نو د هغې تذکره موږ په مختلفو بیاناتو کې او په مختلفو خطباتو کې کوو. نن زه په یو اهمه موضوع باندې ستاسو مخې ته یو څو گزارشات پیش کوم چې د قیامت په علاماتو کې یو نوم دی چې هغه موږ بار بار اورو، حضرت امام مهدی علیه الرحمه والرضوان. لیکن دا نوم موږ اورو، لیکن د دې نوم پس منظر د دې حقیقت او د دې سره د مسلمانانو څومره عظیم تاریخ تړلی شوی دی، نو مسلمانان د دې نه اکثر بې خبره دي. نو مسلمانانو کې بې خبري ده، نو دې وجې نه په مختلفو موقعو باندې خلک راپاڅېدو او ویل زه امام مهدي یم. نو ډېرو خلکو بې یقینه هم وکړو، لکه دا میرزا غلام احمد قادیاني دنه به وارو پار خطا و، په خپله عقیده کې ورته تردد و چې زه څه شی. نو کله به ویل یاره زه مسیح موعود یم، ستاسو د مسلمانانو خو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام به دوباره دنیا ته راځي، زه یم هغه دی راغلی. کله به ویل ستاسو د مسلمانانو عقیده ده چې یاره په آخره کې به امام مهدي راځي، نو هغه زه یم. نو هلکه امام مهدي چې په کوم حالاتو کې راځي نو هغه حالات احادیثو بیان کړي دي. نو د امام مهدي د راتلو نه مخکې به د مسلمانانو څه حالي او د امام مهدي د راتلو نه پس به د مسلمانانو څه حالي. نو چې مونږ هغه ته وکتل نو مخکینی حالات دغه موافق دي نه وروستنی.
مخکینی حالات دا دي چې امام مهدی به په داسې وخت کې راځي چې مسلمانان به هر طرف نه د ظلم او مسلمانان به د هر طرف نه د تنګۍ شکایي او چې کله راشي نو د ځمکه به نبی علیه الصلاة والسلام وایي د ځمکه به د انصاف نه او د عدل نه داسې ډکه کي چې د هغې مخکې چې څنګه د ظلم نه ډکه وه نو مخکې ظلم وروستو انصاف شو نو د میرزا غلام احمد قادیانی نه مخکې نه داسې څومره ظلم او نه د هغه د راتلو نه پس داسې انصاف راغلی بلکې الټه به غریب د انګریزانو عدالتونو ته توی ماته د انصاف میلاو شي او نه د هغه نوم دی کوم چې په حدیثو کې راغلی دا خو د دې منحوس دا تذکره مې صرف په دې بنیاد باندې وکړه چې یاره مسلمانانو له د خپل د قیامت متعلق چې کومې عقیدې دي نو دا ولا یاد ساتل پکار نو په دې عقیده او په دې نظریه او په دې خبره باندې ما ډېر خلک دوکه کړي نو ان شاء الله احادیث مبارکه الحمدلله محفوظ دي نو داسې قسمه یو قسم نشي را پاسېدی چې هغه د مسلمانانو عقیده او نظریه خرابه کړي خو بهرحال موږ لم پکار دی چې موږ د خپلو عقایدو او د خپلو نظریاتو تذکرې کوو نن سبا موږ ته هر قسمه خبرې معلوم دي دا د پلانکی ملک صدر دی او دا د پلانکی داسې دی او پلانکی دا لیکن د خپل عقیدې او د نظریې مطابق موږ سره معلومات بیانوي نو زمونږ علما دا کوشش کوي چې د جمعې په بیاناتو کې داسې موضوعات راوړی شي چې عام مسلمانانو ته د هغې په باره کې تعارف ذهن ته ورغورځول دا ضروري دوه قسمه علامات دي د قیامت چې پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې بیان کړي یو ته علامات صغرا وي واړه واړه علامتونه لکه مطلب د ورځو نه به برکت ختم شي قتل و قتال به زیات شي زنا به زیات شي او دغه شان ګانې بجانې به زیات شي او مال غنیمت او اجتماعي مال دا به هر سړی خپل ذاتی ملکیت وګڼي نو دا علامات صغرا دي نو دا تاسو نن سبا ګورئ چې دا علامتونه شته که نشته دا واړه واړه علامات دي خو یو څو علامتونه د قیامت داسې دي چې دې ته علامات کبرا وایي دا ډېر غټ علامتونه دي دا یو صحابي دی او دا غنم حذیفه ابن اسید الغفاری رضی الله تعالی عنہ دی هغه وی چې اطلع علینا النبي صلی الله علیه وسلم وی په موږ باندې نبی رسول الله والسلام یو ځل راخکاره شو ونحن نتذاکر او موږ تذکره کوله د قیامت په باره کې نو پیغمبر علیه السلام راغی موږ د قیامت تذکره کوله نو نبی رسول الله والسلام موږ ته تاسو کو چې تاسو له څه په باره کې تذکره کوئ وی موږ ته چې د الله رسوله مونږ خو د قیامت په باره کې تذکره کوو چې دا قیامت به کله راځي نبی علیه السلام فرمایل چې تاسو باندې قیامت هغې پورې نشي راتلی څو پورې چې تاسو لس علامتونه نه لیدلي نو دې ته وایي علامات کبرا دا غټ غټ علامتونه دي دا به راځي نو د هغې نه پس به بیا قیامت په هغې کې اولنۍ علامت چې پیغمبر علیه السلام ښودی دی نو هغه دخان لوګی دخان په عربۍ کې لوګي ته وایي دا اوس په روایت کې راځي چې قیامت ته نږدې به په دې پورا دنیا کې په دې فضا کې به یو لوګی خور شي او هغه لوګی به د مسلمان دپاره دومره تکلیف ده لکه څومره چې د مسلمان دپاره یو زکام تکلیف ده دی لیکن دا هغه لوګي د وجې نه به کفارو ته تکلیفي کفار به د هغې د وجې نه مري نو دا هم د قیامت په علامتونو کې یو ډېر لوی علامت دی زه به انشاءالله بیا په مختلفو موقعو باندې په دې علامات کبرا باندې خبره کوم خو نن چې زه کومه کوم نو حضرت امام مهدي علیه الرحمه والرضوان د هغه تذکره کوم خو دا صرف د دې حدیث مطابق تاسو ته ویم نو نبی علیه السلام فرمایل چې د قیامت غټ علامتونه لس دا لس خبرې به تاسو ګورئ نو بیا به د باندې قیامت راځي نو په هغې کې نمبر 1 دخان لوګی د هغې مې مختصر تذکره وکړه دویم نمبر خروج دجال به راځي او دریم نمبر نزول مسیح د عیسی علیه السلام نزول دا بکیږي او څلورم نمبر خروج یاجوج ماجوج چې دا به دنیا ته راځي او پنځم نمبر خسف څه ته وایي په ځمکه کې آبادیان او خلق ننوتل موږ جو یاره خلق خښ شو نو وایي دا به دریز مقاماته کې کېږي یو به په مشرق کې یو به په مغرب کې چې دا دنیا او دا آبادیان به په ځمکه ننوځي اوس کېږي خو جزوي ته ورباندې کېږي دا به داسې یو کلي او هیبتناک عذابي نو یو به په مشرق کې نو دا ځان له شو بل به په مغرب کې نو دا ځان له شو
او بل به په جزیره عرب کې. نو درې دا شو. او یو چې دی نو هغه دابه ده، خروج دابه، دابتن تکلمهم، و یو دابه به راوځي او به د خلکو سره خبرې کوي. نو دابه څاروي ته وایي. دا په احادیثو کې راځي چې د صفا د غونډۍ نه به یو څاروی راوځي او دغه څاروی چې دی نو دا به خبرې کوي د انسانانو په شان، او وایي دا به په دې ټوله مخ د ځمکه باندې وګرځي او د کافر مخې له چې ورځي د هغه مخ به تورېږي او د مسلمان مخې له چې ورځي نو د هغه مخ به سپینېږي او د هغې نه پس به د چا توبه نه قبلېږي. او یو طلوع الشمس من مغرب، د مغرب د طرف نه نور راختل. نو اوس روایتو کې دا راځي چې دا نور به د مغرب نه اول راوخیږي، بیا به دا دابه راښکاره شي، یا دا دابه به اول راښکاره شي وروستو به دا نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. نو دا شو 9 حسابه وه. نمبر 1 سمی ویلو دخان، نمبر 2 دجال، نزول عیسی علیہ السلام، 4 نمبر یاجوج، او 5 نمبر دلته تاسو دا طلوع الشمس من مغرب یاد کړئ چې آسان شي. نو 5 نمبر طلوع الشمس من مغرب او بیا خروجی دابه، 6 نمبر شو. نو اوس 9 نمبر او 8 نمبر او 9 نمبر خسف. ولی خسف فی المغرب، خسف فی المشرق او خسف فی الجزیرة العرب 9 شو. او 10 نمبر نار، اور. یو اور براوزی دا قارعه دنه او دا اور به چې کم دی نو دا په خلکو پسې ورپسې او د محشر میدان. نو قیامت به نږدې که نه، نو دنیا چې ورانېږي نو ارض محشر به دا ملک شامي، نو دا خلک به د دنیا د ګوټ ګوټ نه راولي او د شام طرف ته به رانږدې کوي چې قیامت راشي او دوی په دغه ځای به دوی قیامت واقع شي. بس دا خبرې د عقیدې خبرې دي او دا غټې غټې خبرې دي. دا 10 خبرې به نبی رسول الله والسلام فرمایي چې دا به تاسو ګورئ، دې ته علامات کبرا وایي. نو په دې حدیث کې دا یو علامت بیان شوی دی، دا 10 علامتونه بیان شوي دي. یو علامت چې دی نو هغه امام مهدي دی. اوس په دې علامتونو کې په دې کې به دا امام مهدي صاحب په کم وخت کې راځي او د پسې به د عیسی علیه السلام وروستو راځي او بیا به نو دا زه ټول تاسو ته مختصر نن د هغې تذکره کوم. خو په یو حدیث کې مې ډېره عجیبه خبره ولیده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې لو لم يبق من الدنیا، دا ما په خطبه کې دا حدیث وایو چې که دا دنیا ختمېدو کې شي، که دا دنیا په ختمېدو کې شي نو دا به 11 نمبر غټه قیامت علامت شي. په دې یو حدیث کې 10 شو که نظرت اوس 11 ویم. نبی علیہ السلام فرمایي که دا دنیا ختمېدو کې شي او صرف یوه ورځ پاتې شي یوه او سبا له قیامت واقع کېږي، ام به الله تعالی دا یوه ورځ دومره اوږده کړي چې زما د خاندان یو بچی یو نوجوان به راپاسي چې نوم به امام مهدي. دا سړی به خامخا راځي دنیا ته. مطلب که د دنیا یوه ورځ پاتې شي، لو لم یبق من الدنیا الا یوم، که د دنیا یوه ورځ هم پاتې نشي، دنیا باقی پاتې نشي سوا د یوې ورځې نه، نو لطول الله ذلک اليوم، نو الله به دا ورځ دومره اوږده کړي، دومره به اوږده کړي حتی یبعث الله فیه رجلا مني، نو په دې کې به الله تعالی یو سړی را لیږي چې به زما د خاندان نه، نو یی مني ویلی دی یی من اهل بیت ویلی دی، او یواطئ اسمه اسمی، داغه نوم به زما د نوم برابري، و اسم ابیه اسم ابیه، او داغه د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانی. نو معلومه دا شوه چې د امام مهدي نوم به محمدي او یا به د امام مهدي نوم احمدي او د پلار نوم به عبدالله. او نبی علیہ السلام فرمایل چې زما د نوسو د حسن او د حسین سره به مشابهت لري. دې کې بیا اختلاف دی چې نبی علیہ السلام حسن یاد کړی که حسین، او زیاتر روایتو کې حسن راغلی دی، لیکن داغه سره به په اخلاقو کې مشابهي لیکن په خلق کې به مشابه نه، مطلب شکل و صورت کې به د حضرت حسن مشابه نه، خو په اخلاقو کې به مشابهي، او دا به د اولاد فاطمه نه، د فاطمی بی بی رضی الله تعالی عنها په اولاد کې به راځي د امام مهدي. دا به په کومو حالاتو کې راځي امام مهدي؟ په هغه وخت کې به دا مسلمانان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ، او مسلمانان به ډیر سخت د مشکلاتو سره مخامخي. نو زه تاسو ته یو څو مشکلات د مسلمانانو ذکر کوم کم چې کتابونو نقل کړي، دا ځان سره یاد وساتئ. نمبر 1،
په دغه وخت کې به عیسایان دوه طبقې، یوه طبقه چې ده نو هغه به د مسلمانانو سره په اتحاد کې، او یوه طبقه به د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې. نو د مسلمانانو د عیسایانو د یوې طبقې به اتحادي، او د دغه اتحاد په نتیجه کې به د مسلمانان د دې عیسایانو په مدد سره هغه نورو شرپسندو عیسایانو له شکست ورکړي، نورو شرپسندو عیسایانو له به شکست ورکړي. نو جنگ چا وګټو؟ مسلمانانو، خو په اتحاد کې ورسره څوک دي؟ عیسایان. نو چې کله مسلمانانو ته فتح میلاو شي نو یو سړی چې دی نو هغه به راپاسي او د عیسایانو کې، او هغه به دا ووایي چې نن صلیب غلبه ومونده، صلیب وګټله. جنگ خو مسلمانانو وکړو، د عیسایانو خو سره صرف ملګرتیا ده، نو هغوی صلیب وګټله. نو په دې کې به د مسلمانانو په دې لشکر کې یو مسلمان له غصه راشي، غیظ و غضب به راشي، او دقه سړي دا خېټه به وشلی، قتل به کړي چې څنګه صلیب وګټله، دا خو د الله په قدرت سره د محمد رسول الله دین وګټله. په دې سره به دا جوړ مسلمانان او دا جوړ عیسایان خپل منځ کې وران شي. نو چې دی وران شي نو هغه عیسایان چې د مسلمانانو ملګري په اتحاد کې وو، هغه به د خپل د مسلمانانو سره چې کوم دشمنان عیسایان دي دا غو سره به یوځای شي او د مسلمانانو خلاف به جنگ وکړي، نو د مسلمانانو خلیفہ به شهید کی، او په دې تمام دنیا باندې په شام باندې به د عیسایانو د نسوارو غلبه شي. الانکه غلبه اوس د چا وه؟ د مسلمانانو. نو په دې شام او تر دې پورې چې نبی رسول الله خیبر یاد کړي، خیبر مدینه ته نږدې دی، د مدینه د نږدې حدودو پورې به د عیسایانو حکومت شي. نو ته اوس ګوره امام مهدي صاحب په داسې وخت کې را روان دی چې د مسلمانانو خلیفہ او امیر شهید، او د مسلمانانو د عظیم خاورې د مدینه منورې په حدودو کې د عیسایانو د صلیب حکومت دی. نو یو دا مشکل دی. دویم مشکل په دغه وخت کې دا دی چې د بنو امیه قبیله یو سړی به داغه به سفیانی نومي، سفیانی وته وي، چا ویل چې نومي عروه دی، خو دغه د ابو سفیان صاحب په خاندان کې به څنګه چې دا امام مهدي د حضرت حسن او د فاطمه بیبي په اولاد کې دی، نو داسې به دا سړی به سفیانی. په دغه وخت کې به د بنو هاشم لکه د نبی رسول الله د خاندان او د بنو امیه به خپل مابین کې څه د قتل و قتال جزوی ذاتی دشمنی براشي. نو د بنو هاشم څخه کسان به بنو امیه کسان قتل کی، نو د هغه بنو امیه د قبیله دا سفیانی سړی دا برا پاسی، او چې څومره سادات دي څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان خلق دي داغو قتلول به شروع کی، قتال به شروع کی. وای تر دې پورې چې په ساداتو کې به د زنانو نه علاوه نارینه ډیر شاد و نادر پاتې شي، دومره قتل و قتال به د نبی رسول الله د سادات خاندان وکي دا سړی سفیانی. نو دا دویمه مسله ده. ولی یو طرف ته په مسلمانانو کې قتل و قتال له، یو طرف ته خو عیسایان دي، بل طرف ته په مسلمانانو کې په ساداتو باندې او د پیغمبر علی السلام په قبیله باندې ډېر سخت حالت. دویم دا حالت. دریم نمبر حالت هغه د مسلمانانو خپل منځ کې خانه جنگی ده. هغه خانه جنگی ده چې په عراق کې دجله فرات دا به وچ شي، نو په دې کې به خزانه راښکاره شي، نو په هغه خزانه باندې به مسلمانان په خپل منځ کې په شر شي. وای دومره قتل به دې خزانه او په دې سرو باندې وشي، په دې کنز او په دې خزانه به دومره قتل و قتال وشي چې تاسو د هغې نسبت اندازه دینه ولګوئ چې په سلو کې به 99 افراد قتل او یو به ژوندی، لکه په سلو کې به 99% انسانان دا به د دې خزانې د حصول لپاره قتل شي. ته اندازه لګوه. او د ټولو نه زیاته د حیرتناکه او د ټولو نه زیاته د خفګان خبره دا ده چې په دوران حج کې په مینا کې به جګړه وشي، او په دوران حج کې په مینا کې به داسې قتل قتال وشي د مسلمانانو په مابین کې. ولې چې د مسلمانانو خلیفہ نشته، مسلمانانو خلیفہ عیسایانو شهید کړی دی او د مسلمانانو خلیفہ نشته. نو یو طرف ته د صلیب حکومت دی د عیسایت، یهودیان هم خپل شرارتونه کوي، بل طرف ته مسلمانانو کې دنه د ساداتو قتل شروع دی، او بل طرف ته په یو خزانه باندې او په مال باندې مسلمانان ورغلي دي، او دومره ورلو چې هغه جنگ هغه حج ته مینا ته راورسېد، او د جمره عقبه د موږ چې د غټ شیطان وایو په دې مقام کې به یو خونریزي جنگ وشي.
نو په دغه موقع باندې به اتفاقی طور د مخکې نه به د دې څه نظم و ضبط نه وي علما د هغې انتخاب به الله کوي. دا ګوره یا ساتئ چې دا داسې تکویني او روحاني خبرې دي چې اوس یو سړی کوشش کوي چې یاره زه هر کال حج له ځمه چې کېدای شي چې په دغه اوو علماو کې زه شم. نو دا ګورئ کسبي خبرې نه دي، دا خدایي خبرې دي. بعضې خلک په مختلفو زمانو کې د امام مهدي دعوی کړې ده، وایي زه هغه یم او څوک د هغې په سر کارکونانو کې ځان حساب وي، څوک وایي زه ولا هغه یم. نو دا داسې کسبي خبرې نه دي چې خلکو ته ووایي، دا به الله قدرتي راښکاره کړي، چا ته به اړو د ویلو ضرورت نه. دا علما دا به په دغه موقع باندې د امام مهدي په تلاش کې راوځي چې یاره په دې وخت کې په مسلمانانو دپاره یو خلیفه پکار دی، یو مشر پکار دی، او دا مشر چې نه مقرر شوی نو نه د صلیب مقابله کېدی شي، نه د مسلمانانو د اندروي انتشار ختمېدی شي. نو چې وی راشي نو امام مهدي چې کوم دی نو وی هغه به د کعبې د غلاف سره سر نیولی او جاړي به چې دا تاسو څومره ظلم او زیاتی په خپل مابین کې وکړو. د ده نوم به محمدي یا به نوم احمدي، د پلار نوم عبدالله دی او د بنو هاشم د قریشو د خاندان نه دی. وی دیو به ورته وایي چې ته امام مهدي او په دې وخت کې موږ ستا په لاس باندې بیعت کوو او ته د مسلمانانو مشر جوړ شه. ولې چې مسلمانانو ته د هر طرف نه حالات اب ورته وایي چې دا تاسو ته زه امام مهدي نه یم. ولې چې امام مهدي چې دی نو هغه به د مکې او زه خو په مدینه کې پیدا شویم، نو زر به لاړ شي مدینې ته. نو مهدي به داسې جوړېږي، خلک وایي ما جوړ کړئ او زه یم. اولا کې هغه وایي زه نه یم او خلک وایي نه ته یې، نو هغه به مدینې ته لاړ شي. نو چې دا علما او دا خلک پسې مدینې ته لاړ شي نو هغه به بیرته مکې ته راشي. چې هغه خلک پسې مکې ته راشي نو دا به بیرته مدینې ته لاړ شي. نو درې ځل به دا تلل راتلل وشي. په آخره کې چې د علماو دا وزاري وګوري نو بیا به مجبوراً د رکن یمانی او د حجر اسود ترمنځ په دغه مقام کې به امام مهدي کینی او دغه علما به دغه په لاس باندې بیعت وکي او دا به بل اتفاق د تمام مسلمانانو د تمام امت مسلمه به متفقه خلیفہ راشد شي. دا به د ټولو مسلمانانو خلیفہ شي. بیا به د شام ابدال، د عراق عصائب، دا د غزید اولیاء الله لقبونه دي، دا ځان له وګت باس دي. نو ابدال او عصائب دا خلق به بیا راشي او د امام مهدي په لشکر کې به داخل شي او دا هغه سره به ټول شامل شي. نو چې کله هغه سفیانی سړي ته پته ولګي پاتې شو دا خزانه، نو دغه فیصله به د مسلمانانو په مابین کې وکړي، تقسیم به وکړي. دا خانه جنگي خو ختمه شو، یوه خانه جنگي خو ختمه شو. دویمه دغه چې دغه سفیانی قبیله چې ده دغه سړی به یو لشکر راولیږي په امام مهدي پسې د دې لپاره چې د مشرۍ دعوه کوي او دا د سادات خاندان نه دی. نو هغه چې کم لشکر راولیږي نو په بیدا مقام کې دا په احادیثو کې دي. ما اوس مشکات شریف کتونو دا بعضی خبرې بالکل احادیثو کې ما اوس وکتې. نو بیدا مقام کې به دغه لشکر چې دی نو دا به په ځمکه کې الله تعالی خښ کړي. کم چې د حضرت امام مهدي مقابله را رواني د چا د طرف نه، د هغه سفیانی سړي د طرف نه، کم چې د ساداتو په قتل پسې ورپسې دی. نو چې کله هغه خښ شي په ځمکه باندې دا سفیانی سړی به د هغې نه عبرت وانخلي. نو یو سړی به امام مهدي له زیری راوړي چې هغه لشکر چې راغی نو هغه الله تعالی تیس نس، او دویم سړی به لاړ شي او هغه خپل سفیانی سړي ته به ووایي چې یاره لشکر خو برباد شو، خو هغه به ته عبرت وانلي او په خپله به راوځي مقابلې له. چې مقابلې له راوځي امام مهدي به مقابله وکړي. نبی علیه السلام وایي و ډېر بدقسمته دی هغه سړی چې په دې مال غنیمت کې شریک نشي. لکه مطلب په دې امام مهدي سره په دې جنگ کې شریک نشي. ولې چې په دې کې به امام مهدي ته فتح ملاویږي، هغه ته به مال غنیمت ملاویږي. دا فتنه ختمه شوه. اوس درېمه فتنه چې ده نو هغه د صلیب او د عیسایت خلاف جنگ دی. نو په دغه وخت کې به امام مهدي د دیو خلاف مقابله شروع کی او نبی رسول الله والسلام دا غي بیا مختلف قسمه احادیث دي چې مسلمانانو خلاف چې د عیسایانو کم لشکر راځي نو هغه به د لکاو په حساب کې او د مسلمانانو لشکر به په درې حصو کې تقسیم شي. یوه حصه چې د نو هغه به خو د عیسایانو به غټه مطالبه دای خلکو لبا
د امام مهدي د لشکر والاو له بدل لالچ ورکي چې تاسو موږ سره جنگ مکوئ ځکه چې په تیرو جنگونو کې زموږ د دیو سره کسان قیدیان دي نو موږ قیدیان آزادو د عیسایان به د مسلمانانو کې د بعضی کسانو ته وي لیکن په دغه باندې به بعضی کسان د جنگ نه پشاش نبی رسول الله فرمایل په دغه موقع باندې د عیسایت خلاف چې کم جنگ روان دي او د مسلمانانو کې دا کم مسلمانان پشاشو امام مهدی لشکر پرې خودو الله تعالی به د دې چرته مغفرت ونی کی دا جنگ نه وتختیدو او دویم نمبر لشکر چې دی نو هغه ته به شهادت ملاوي شي او دریم نمبر لشکر چې دی نو هغه ته به فتح او نصرت ملاوي شي نو جنگ خو وې دي ته چې سب شهیدان کیږي نو درې حصے شوي نو یو حصہ را وتختیدو دویمه حصے ته شهادت ملاو شو او دریمه حصے ته فتح ملاو شو اوس په دې حدیث کې چې دا نبی رسول الله کم خار ذکر کړی دی نو دې ته شام وای او روم وته وای نو د دې زیات خلک د دې د تعبیر په استنبول سره کوي د ترک د خار چې د دې یو طرف ته سمندر دی او بل طرف ته وچه ده نو د مسلمانانو د لشکر چې دی نو دا بر سمندر د طرف نه ورځي او د عیسایانو به رومیانو به په دغه ځای کې پناه غستی ولې چې مسلمانانو را په مخه کړي د حجاز نو شام ته ورسول ولې خو خیبر پور را رسیدلی د امام مهدی لشکر په مخه کړي ولته ورسول شام نو انت او هغه وخت چې د دې کوم عیسایانو سره جنگ دی نو داغو شکلونه نبی رسول الله ذکر کړي المجان المطرقه وې دسی مخونه به لکه د ته به ته ډال لکه سترګې به دن نه وتی د روزي بار راوتی او سترګې ډوبې دی دا غمبوري بار راوتی کنه او دا ځنی نو که تاسو خیال لرئ د جنوبي کوریا او یا د چین دسي خلک په دسي انداز کې نبی رسول الله د دې د شکلونه ذکر کړي او رنگونه به توري په بعضو روایتو کې راځي نو د دې سره به د مسلمانانو جنگي نو د مسلمانانو د لشکر دا چې کله د سمندر په طرف راشي وي مسلمانان به یو تکبیر وي نو د تکبیر سره به د لشکر د قلا یو دیوالو ورزي و چې بیا تکبیر وي نو بیا به دویم دیوال دا به ورزي نو معلومه دا شو چې د دې تکبیر او د الله اکبر د دې په انقلاباتو کې اهم کردار دی دا په انقلاباتو کې او دغه شان د الله تعالی نه په فتح او په مدد او نصرت غوښتو کې د تکبیر د نارې ډېر لوی اهمیت نو دا غینه پس به مسلمانانو ته فتح ملو شي اوس مسلمانان به د خپل فتح او د نصرت موږ جو د جشن وایو جشن بکې نو په دې کې به څوک دروغ پیغام خور کی دروغ پیغام بخور کی ها یو خبره ده چې په دغه جنگ کې دا کم مسلمانان شهیدان شو نبی رسول الله فرمایلی وای د دیو درجه به دومره سمره چې د بدر د شهدا و دا ډېر بابرکت شهدا دي په دې کې به څوک اعلان وکي چې الګ دجال راخکاره شوی دی نو مسلمانان د عیسایت او د صلیب خلاف د فتح د ملاوي دو خوشحالي کوي او دلته خبر راغی چې څوک راخکاره شو دجال نو امام مهدی صاحب فورا لس کسان ولېږي جزیره عرب ته چې تاسو معلومات وکړئ چې پرشتیا راخکاره شوی دی هغه لس کسان چې راځي نو دا خبر به دروغي نبی رسول الله فرمایي دا لس کسان چې په کوم واسونو راځي وي دغه اسونو رنگونه مراته معلوم دي او دا لس کسانو نمونه او داوود پلاران نمونه مراته معلوم دي دته وي پیغمبر وای دا ماته اوس نه معلوم دي چې دا کم کسان دي امام مهدی چې به را لېږي چې تاسو معلومات وکړئ چې د دجال رښتیا راخکاره شو نو کم وخت کې چې دا نو دا به ولې دا دروغ ناره ولېږي ځکه چې دا مسلمانان د عیسایانو د دې شکست او د عیسایانو شکست او د مسلمانانو د فتح د خوشحالي په خوشحالي مناونه کی چې ببل غم منی اختش لیکن دا خبر به غلطي لیکن په حقیقت کې چې امام مهدی کله جزیره عرب ته راورسي نو بیا به خروج د دجال شوی بیا به دجال راخکاره شوی او دا دجال دا به 40 ورځې په دې ځمکه باندې او اولې ورځ به د کال په مقداري دویمه به د میاشتې او په دې ټوله دنیا کې زب ان شاء الله بیا په علامات کبرا باندې په دجال باندې په دې نور علامتونو به ان شاء الله بیا تفصیلی خبر وکم خو اوس مختصر ده چې دغه وکاله امام مهدی ته چې خلافت او مشري ملاویږي وي د عمر به 40 سالي
او دا څومره کاروایانې چې وشوې د مسلمانانو په مابین کې اتفاق، اتحاد، خزانه تقسیمول، صوفیانی لشکر له شکست ورکول، عیسایانو له شکست ورکول، نو په دې کې به 9 کاله ولګي، نو 47 سال شو. یو کال به د دجال په زمانه کې بر سره پیکاری دجال، او بیا په 8م کال باندې به نزول د عیسی علیه السلام وشي. نو د عمر د خلافت به 8م کالی او د عمر به 48 سالی 48 سال وي چې عیسی علیه السلام به نزول وکي. د دمشق په جامع مسجد باندې د مازیګر د مانځه په دوران کې به عیسی علیه السلام د اسمانونو راکوشي، د 2 فرشتو په ولو باندې به لاسي خي، تازه غسل به کړی، او د تور زلفونه سړی چې غسل وکي او دا ویختو دا قطرې چې دی لکه د موتیانو په شاندا به لاندې ساسي، او په دغه وخت کې به عیسی علیه السلام راکوشي، د مازیګر د مونځ وخت وي. د دینه اخوا بیا چې مونځ ټیم شي نو امام مهدی به حضرت عیسی علیه السلام مخکې کوي، هغه به ورته وایي چې نه ستا حق دی ته مونږ امیر، نو وایي دې ځای کې د دې امت اهمیت طرف ته عیسی علیه السلام اشاره کوي، او اشاره هم په دې بنیاد باندې کوي چې زه په حیثیت د نبی نیم راغلی، زه په حیثیت د ستاسو د پیغمبر د متبع راغلی، دیو جن نبی علیہ السلام خاتمون نبیین دی. که عیسی علیہ السلام رازم نو د پیغمبر علیہ السلام تابع برازي، دیو جن نبی علیہ السلام نه پس بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته، ولی هغه چې کم پیغمبر د اسمانونو نه راکوزیږي نو هغه سنوي پیغمبر نه دی چې د ختم نبوت د عقیدې نه خلاف، هغه پخوانی پیغمبر دی. او چې رام شنو د دې امت د یو امام چې نوم امام مهدی دی داغه په اقتدا کې به مونږ کوي شاته. نو معلومه دا شو چې د نبی رسول الله والسلام د ختم نبوت عقیده د مضبوط او کلک عقیده ده، او دنیا له به دا پیغام ورکړي چې زره دی امت تابع جوړ کړی شوی مراله غل شوی. دا غینه پس به بیا د امام مهدی 15 کاله پورې تقریبا به د عیسی علیه السلام سره یوځای، نو د 52 سال یا د 53 سال مختلف روایت دي، خو زه به راجح قولونه ویم، نو دومره عمر کې به بیا د امام مهدی وفات وشي او په بیت المقدس کې به دفن شي. دا په بیت المقدس کې د يهودو د عیسایانو خلاف زمونږ بل نه خرج، دغه زمونږ دی، مونږ به کې خپل سړی دفن کوو امام مهدی. نو لہذا راغینه پس به بیا عیسی علیه السلام چې دجال ختم کی، او د دجال ختمېدو نه پس به د دنیا د انصاف نو د خیرونو برکتونو نه بډک شي، نو بیا به امام مهدی وفاتی، لیکن عیسی علیه السلام به حیاتی، او عیسی علیه السلام به په تمام مسلمانانو باندې دغه شان حکومت وکي، او دا غینه پس چې کوم نو بیا به خروج ده. نو امام مهدی صاحب پر دنیا نه لاړو، وس موجود څوک دی؟ عیسی علیه السلام. نو دا غینه پس به بیا خروج ده یاجوج و ماجوج، نو هغه ورته بیا زده نزول عیسی په حواله سره به کوم نه نو د بیا ویم. او فی الحال مې ته صرف دومره ویل، ما د دې بیان په شروع کې تاسو ته مقدمه ذکر کړه چې یاره مسلمانانو له د جمعې په خطباتو کې د خپل عقایدو د خپل نظریاتو تذکره خامخه پکاري، ولی چې دا د امام مهدی نوم مونږ اورو، خدا پسې منظر او دا طریقې کارم نه اوریدل. نو دیو جن مرزا غلام احمد قادیانی چې دا یو مدعی نبوت او دروغجنو، هغه به خپل ځان سره دا لیکل او خلک به په دې متاثر کول چې تاسو وایي چې امام مهدی راځي مونږ، نو تاسو ټول اندازه ولګوي چې د غلام احمد قادیانی نوم محمد او احمد نه دی، د پلار نوم عبد الله نه دی، د پلار نوم غلام مرتضی دی، او هغه به پیداګیږي په مدینه کې، او د په ټول عمر کې مدینه پسترګونه دی، او هغه به د سادات د خاندان نه، دا د مغلو د خاندان نه دی، او په یو کتاب کې داوا کړو زه بنی اسرائیلی یم، ول ډیره خبره دی وته ورک. نو لہذا داغه مخ کې ظلم دی او رستو انصاف دی، او دنه مخ کې نه ظلم شته او نه رستو انصاف شته، چې څنګه معمولات مخ کې واقع شان رستو. نو لہذا دا خو به یو ضمنی خبر رااله، خو مقصد مې دا دی د مارون موږ به مخ کې محسوسه ولا، خو اوس موږ ته یقین راغی چې زمون پیغمبر علی السلام چې کم عقاید ذکر کړي، کم نظریات ذکر کړي، د دې په هر حال کې تذکرہ پکار، ولی چې دا خبرې اوس دا ورکه خبرې او دا پټي خبرې او دا ټول بیانول پکار دي، ځکه چې موږ ډیر خلک ولیدو چې د دې عقاید په لحاظ سره د قیامت په اعتبار سره هغه خوېږي. نو موږ به دا کوشش کوو
چې موږ په خپل خطباتو کې په خپل جمعو کې داسې خبرې کوو چې په هغې سره زموږ عقیده مستحکمي، په هغې سره زموږ ایمان مستحکمي، عبادات به مستحکمي. نو لہذا په هغې حوالې سره موږ تاریخ هم ذکر کوو، حالات حاضر هم ذکر کوو، لکه څو جمعې موږ فلسطین ذکر کوو. نو دغه شان د قیامت علامات او د هغې دا تذکرې دا به موږ په دې بنیاد کوو چې یو د پیغمبر علیه السلام اهمیت زموږ زړونو ته راکوشي چې ګوره سی ویلي یا به کېږي. ډېرې خبرې کړي دي هغه شوي دي او چې سی ویلي دا به انشاءالله کېږي. لہذا دا د نبی علیه السلام د نبوت دلیل دی چې دا اخرنی نبی دی. نو لہذا ډېرې خبرې په دې کې دي، بل دا زموږ د عقایدو د نظریاتو مطابق خبرې وي. نو په دې بنیاد باندې د امام مهدي صاحب تذکره ستاسو مخې ته وکړه. امید دی چې څه نه څه خلاصه به ستاسو ذهن ته راغلي. مزید که بیا تاسو په دې باندې کتاب ګورئ نو انشاءالله ډېر اساني به یې درته. ما خو دا ونه کړه چې هغه ټولې خبرې مې ختمې کړې، ما صرف تاسو ته یو نمونه ښکاره کړه. صرف صغیر مې ورته ذکر کو، اوس پسې صرف کبیر مخکې جوړوه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله زموږ نه راضي شي، زموږ تقصیرات او خطاګانې معاف کړي. الله تعالی موږ ته په دین باندې استقامت نصیب کړي، زموږ د ایمانیاتو، زموږ د عقایدو، د عباداتو حفاظت وکړي، د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي، د ارض فلسطین د مسلمانانو حفاظت وکړي، بیت المقدس حفاظت وکړي، تمام مسلمانانو مابین کې اتفاق اتحاد راولي. الله د کفارو چې څومره غرور او تکبر او طاقت دی الله تعالی نیس نابودي کړي. وصلی الله.